دین زمونږه د ژوند وظیفه ده، په دې باندې به مونږ عمل کوو او دا به ستا د مخلوق ته رسو. خورونو عملا مونږ وګورو دا 1.5 ارب مسلمانان موجود دي. څومره خلک مونږ په دې کې عملی مسلمانان موجود یو؟ څومره خلک په مونږ کې داسې دي چې هغه واقعي الله ته مطلوب چې کم بندگان دي هغه بندگان دي، کم چې قرآن صفات بیان کړي دي په هغې صفاتو باندې متصف انسانان دي. دې وجې نرونو د داعي په حیثیت باندې زمونږ دا ذمه داري جوړېږي چې نور انسانیت ته مونږ دعوت ورسو، نور انسانیت ته مونږ دا پیغام ورسو. خو دا مسلمان چې دا کم مسلمان غافل دی، دا کم مسلمان چې وده دی، دا کم مسلمان چې ناخبره دی، دا کم مسلمان چې د الله تعالی د دین تقاضې نه پوره کوي، دا کم مسلمان چې الله تعالی ولا په دې دنیا کې ژوند ورکړی دی او بیا ورته کلمه نصیب کړي، د هغې باوجود د کلمې د تقاضو نه نه پوره. نو زمونږ د ټولو نه لوی مشن دا دی چې اول دقه انسانان دا مسلمانان د دې خپل خواب غفلت نه د غفلت د خوب نه راپاسو او د الله تعالی سره جوړاو کو، هغې ته خپل مشن وښایو، هغوی ته د خپل زندګۍ مقصد وښایو، هغوی ته دا ووایو چېرې دا ژوند د تېرولو نوم دی، دا ژوند د استعمال نوم دی، دا ژوند خو دقه شانتې تېرېږي. نو که پرس که سبا کېږي او بېګا کېږي او خوراک او څښاک سړی کوي او د دنیا اسباب او وسایل د ځان دپاره مهیا کوي، نو دا خو انسانان نه، دا خو حیوانات هم کوي. او الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې د دقه فکر خلکو والا ته وایي دا چې کم میټریلیسټک اپروچ لري، کم خلک چې ماده پرستانه سوچ لري، هغې ته هم دقه الله تعالی فرمایي چې د دې مثال د ډنګرو په شانتې دی، دې مثال د حیواناتو په شانتې دی. دوی خوراک اصلي او د خپل خواهش اتباع کوي. ورونو د دې وجې نه د مغرب چې دا څومره فلسفه ده په دې بنیاد باندې بنا ده، د هغوی یو لوی فلسفي دی، پرایډ د هغه نوم دی. هغه پرایډ هغوی ته لوی د ژوند د تېرولو طریقې ورته ښودلې دي او د زندګۍ دپاره ولا یو لوی مقصد ورکړی دی. پرایډ خلکو ته وایي چې د انسان د ژوند مقصد څه دی؟ انسان د ژوند مقصد دا دی چې د خپل خواهش تسکین وکړه، بأي طریق کانه، په کومه طریقه باندې کوي. او هغې د دې دپاره دا وایي اینډ جسټیفای د مینز، چې کوم مقصد یې د هغې دپاره کومه لار هم ته اختیارې، نو د هغې دپاره حلال نشته، حرام نشته، جایز نشته، ناجایز نشته، خو چې په کومه لار باندې روان شي خو خپل مقصد ته ځان رسوه. که پرس که سود کې نو سود کوه، که پرس که غلا کې نو غلا کوه، که په کوم ځای کې د ورسې ډاکه کوه، خو ستا خواهش د تسکین دپاره چې کومه لاره اختیارې. نو د دې په مقابله کې قرآن مونږ ته وایي چې نه، د الله بندې الله پیدا کړی، ژوند یې درکړی، ضابطې حیات یې درکړی دی، قواعد یې درکړي دي، قوانین یې درکړي دي، څه حدود کار یې درته ښودلی، په هغې کې به دننه ژوند تېری، نو ته زما بندی او بیا به د کامیابۍ په لار روانې. ورونو د دې وجې نه مونږ ټول مسلمانان په دې لحاظ سره داعیان یو، خو عرض مې کوو زمونږ دعوت د ټولو نه مخکې هم د دې دپاره دی خپل ځان ته مخکې خپل چاپېرچل ته د ټولو مسلمانانو ته چې راځئ ورونو دا مونږ باندې یو طعن دی. مغرب مونږ له په دې مخ باندې دا څپېړه راکوي، مونږ ته وایي چې تاسو خو اسلام وایئ داسې او داسې اسلام، تاسو وایئ قرآن کې دا تعلیمات دي، خو ستا عمل څنګه دی؟ ستا په بازار کې چېرته کې د میلاوټ نه بغیر سودا نه میلاویږي، ستا په دکاندار کې چوربازاري موجود ده، په تاسو کې صدق نشته دی، ستاسو نه د رښتیاو جنازه وتې ده، څنګه ته ماته دعوت راکې؟ بلکې د دې ځای نه کله چې زمونږ خلک مغرب ته لاړ شي، زمونږ یو استاد و ډاکټر عمر صاحب PhD سکالر و، لوی عالم دین و، وفات شو، هغه تللی و امریکې ته. امریکې نه چې کله واپس راغی په کلاس کې مونږ ته ووی چې تاسو ته یو خبره کوم، خو دا خبره یاد ساتئ، عام یې مه وایه خلکو ته. مونږ ورته وایي څه خبره ده سر؟ وایي چې خبره دا ده الله تعالی چې په دې دنیا کې امریکې له پرس که دا سپر پاور یې جوړ کړی او امریکا په دې دنیا باندې حکومت کوي، نو د هغې معنی دا ده چې په دې خلکو کې صلاحیت موجود دی، په دې خلکو د دنیا د آبادولو طاقت موجود دی. عام د مسلمانانو په مقابله کې دوی هیڅ کوي، دوی ته یو برتري حاصله ده، ځکه د هغوی چې کم نظم و نسق دی، ځکه چې په هغې په خپله معاشره کې خپلو خلکو ته کم انصاف ورکوي او د هغوی څومره صفایي ده، څومره سوترایي ده، نو هغه به وایي چې ستاسو په دې ټیبل باندې څومره دوړه پرته ده، نو دومره په ثابت امریکا کې نشته. صرف یو مثال، په دې لحاظ سره د هغوی تهذیب نه یادوو، د هغوی تمدن نه یادوو، د هغوی افکار نه یادوو، عقیده عقایدو په لحاظ سره نه، هغه حیوانات دي په هغې لحاظ سره، د خپل خواهش غلامان دي، خو د دې دنیا په لحاظ سره چې هغوی ترقي کړې ده د صلاحیت په بنیاد زمونږ دا څیزونه اخیستې دي. د دې وجې نه ورونو دا په دې ناروې کې، سکینډینیویا کې او دغه ممالک چې دي دا د دنیا د ټولو نه ترقی یافته ممالک دي. خو تاسو ته علم دی زمونږ د دې قرآن مطالعه کړې ده، د الله د پیغمبر د احادیثو مطالعه کړې ده،
د سنتو مطالعه کړې ده او هغوی په دې باندې رسېدلي که یو فلاحي ریاست څوک قایمول غواړي یو فلاحي سټیټ څوک قایمول غواړي نو د هغې دپاره دا ده چې دې قرآن او د حدیث نه به اقتباس کوي د دې وجې نه هغوی د ماشومانو د پیدا کېدو سره هغوی له سکالرشپ مقرروي او د هغې دپاره چې کوم قانون جوړ کړی دی د هغې نوم یې ایښودی دی عمر لاز د عمر رضی الله تعالی عنه مرتب کرده قوانین یعنی هغوی د عمر رضی الله تعالی عنه هغه زمانه د خلافت چې کوم د عدل او د انصاف زمانه وه هغه مطالعه کړې ده او د هغې نه بعد دا خبره په خپل دستور کې په خپل روایاتو کې راوستې ده چې په دې باندې موږ ته فلاح په دنیا کې حاصلېدی شي خو موږ مسلمانان ولې د زوال سره مخامخ یو ځکه زموږ نه خپل میشن هېر دی ځکه زموږ نه خپل دعوت هېر دی ځکه زموږ نه خپل ځان هېر دی موږ ځان هېر کړی دی موږ ګوره که فرض که د دعوت په لحاظ سره یو نو موږ د نورو خلکو اصلاح کوو خو د خپل ځان په باره کې فکر نشته د خپل اهل و عیال په باره کې فکر نشته د خپل کور په باره کې فکر نشته د چم او د محلت په باره کې فکر نشته وروڼو که فرض که موږ د دې خبرې نه غافل پاتې شو نو تاسو ته علم دی دا چې کوم د حفظان صحت د اصول موږ ته ښیي نو دا راته وایي چې خپل کور هم صاف سوتره پاتې کا خو د خپل چار چاپېره ماحول به صاف سوتره پاتې کې ولې که فرض که ستا په کور کې د حفظان صحت د اصولو پوره پاسداري کېږي صفایي او سوترایي موجود ده خلک لاس ومینځي صفا سوتره اوبه هم استعمالوي خو که فرض که ستا بار ماحول ګنده دی نو دا ګندګي به چېرته د هوا په ذریعه باندې راځي د چا د خپو په ذریعه باندې به راځي ستا دا کور به هم د هغې نه متاثره کېږي په دې باندې موږ قیاس کوو که فرض که زه په خپله او زما په کور کې څه نه څه په دین باندې عمل کېږي خو زه دعوت نه ورکومه بار په چاپېره ماحول کې فرض که په زما په سکولونو کې دقه شانتې کیریکټر لیس او د کردار نه عاري ماشومان موجود دي زما ماشوم به د هغې نه متاثره کېږي دقه شان په یونیورسټۍ کې دقه شانتې په کالجونو کې دقه شان په بازارونو کې د دې وجې نه رڼو زمونږ دعوت هم دقه دی راځئ د خپل ځان اصلاح شو کړو راځئ د خپل ځان نه آغاز کوو راځئ د خپل تعلق اول د الله تعالی سره جوړ کړو موږ څومره تعلق دی د الله سره موږ په الله باندې ایمان دی الله تعالی زموږ سره احسان کړی دی موږ مسلمانان پیدا کړي آیا د الله تعالی سره زموږ رابطه څومره ده زموږ څومره تعلق دی د الله سره موږ الله په دې ورځ کې څومره یادو او الله تعالی یادول په خپل ذکر په ژبه باندې نه په ژبه هم ذکر پکار دی په زړه باندې هم ذکر پکار دی خو زمونږ نشست او برخاست زمونږ معامله زمونږ ډیلینګ زمونږ انټریکشن د یو بل سره دا ټولې خبرې آیا په هغې کې مونږ دا خبره په ذهن قلب و ضمیر کې موجود وي چې الله تعالی هغه حاضر او ناظر ذات دی د الله نه ما سوا بل حاضر او ناظر نشته الله تعالی علیم بذات الصدور دی الله تعالی زما د دې هر څه نگراني کوي او زه الله تعالی ته جوابدeh یم آیا زه د خپل خبرې د خپل عمل احتساب کوم په دې خبرو کې چېرته کې غیبت په دې خبرو کې چېرته کې چغلي په دې خبرو کې چېرته کې د نورو خلکو تنقیص په دې خبرو کې چېرته کې د نورو خلکو تضحیق دا قرآن نه کېږي او دقه شان ټول معاملات د دې وجې نه هم دقه زمونږ دعوت هم دقه دی چې د خپل ځان اصلاح اول د خپل اهل و عیال د هغې نه بعد ځکه الله فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا مؤمنانو خپل ځانونه او خپل اهل و عیال د جهنم د اور نه وساتئ هغه جهنم چې په هغې باندې د الله تعالی د طرف نه خطرناکې سخت دریځې فرشتې مقرر دي د دې وجې نه زموږ دپاره د دې محفلونو د ټولو نه لوی دعوت